اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو بختروان حساس یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر دی او ګرانو کتونکو نن موږ ستاسو ملاقات د یو داسې شخصیت څخه کوو چې هغه زموږ د خیبر پښتونخوا د منځنۍ پښتونخوا پاټه جنوبي پښتونخوا او د لوی افغانستان یو ښکاره ستوری دی، یو هنرمند دی، یو سندرغاړی دی او داغه که موږ ډېر هم صفتونه وکړو نو بیا هم کم دي. نو داغه یو څو خبرې ستاسو سره شریکو چې یاره هغو د پند ته څنګه راله او کله ورته راله او مطلب دا دی چې دیو چې نن د کوم مقام ته رسېدلي دي نو دیو څومره سفر وکړو په دې هکله. سرفراز بھائی تاسو د خپل زمونږ د دې کتونکو څخه خپل تعارف هم وکړئ او تاسو څنګه د پند ته راغلی، بیا په دې پند کې څومره محنت وکړو او په څومره وخت کې بیا د خپل مقام ته راورسېدئ. د ټولو نه مخکې خو بختي روان صاحب ستاسو مننه، مشکور یم. دلته خو زه د یو کنسرټ په توګه راغلم، یو د ویډینګ اختر علي زما ملګری ورور د هغه د کویدنې پروګرام هغې دپاره راغلی یم. باقي ما چې دی د خپل هنر ابتدا چې وکړه هغه د موسیقۍ نه مې وکړله. زه په خپله افریدی یم، په قوم اکاخیل یم، د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرم. بیا داسې ورو ورو د موسیقۍ سره مې شوق و او تر دغه دمه پورې راورسېدم. اوس هم د موسیقۍ سره مې شوق دی، ژوند تېروم په دغه موسیقۍ کې تېروم او کوشش مې دا دی چې پښتنو ته یو ښکلی میسج، یو ښکلی پیغام د خپلو سندرو په توګه ورورسوم او د خپلو مینهوالو سره، د خپلو هنرمندانو، ملګرو، دوستانو، شاعرانو سره هم ناستې وکړم. نو ډېر خوشحال یم نن په ساکوټ کې دغه غونډه را جوړه شوې، دا پروګرام را جوړ شوی او ستاسو سره مې ملاقات شو. مننه، مشکور یم. ګرانو کتونکو دا وته هنرمند جناب سرفراز صاحب او چونکې دا د خیبر ایجنسۍ سره تعلق ساتي نو موږ به دته یو شعر ډالۍ کو، دوه شعرونه به ورته ډالۍ کو چې خیبر خو لار د تلو راتلو ده او پېښور په کابل کې افغان یو دی او بل د خیبر متعلق چې ټاپه ده او که شعر دی خو ډېر په زړه پورې دی، زما خوښ دی ځان له. نو دا به موږ د سرفراز بھائی ته ډالۍ کو. وایي د مغرب هورې به تظار کم، د مغرب هورې به تظار کم، ای خیبر ستا د خړې پښتنې نه. والسلام.